نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. سورة الأنبياء ولسم پارا اولنی آیاتونه دی. دی سورت تا سورة الأنبیاء وی زکچی پدی سورت کی اولس پیغمبران ذکر کی فنسبت دا نور سورتنو پدی صورت کی دا پیغمبران واقعات زیاد تی پدی بنا دی صورت تا صورت الانبیاء ہوئی. دا صورت مکی صورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نا اڑان دے نازل شوی دی. پی اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا یوشتم دی دا نزول پلحاظ سرا دری او یایم دی. پدی صورت کی رکوعات یوسل دولس آیتون دی. پدی صورت دمک کی صورت سرا ربط و مناسبت دادی چی دمک کی صورت پا آخر کی دا مشرکانو کافرانو مطالبہ بیان شوا او دا دی صورت پا شروع کی دا مشرکانو کافرانو مطالبہ ذکر کی یا دا مکی صورت پا شروع کی ذکر دا قیامت شو. دا دی صورت پا شروع کی ہم ذکر دا قیامت دی. یا دا مکی صورت پا آخرہ کی دا نبی علیہ السلام فریضہ بیان شوا. دا دی صورت پا آخرہ کی با ہم دا نبی علیہ السلام فریضہ بیانی گی. دی صورت کی چونکہ صورت مکی دی نو پا مکی زندگی کی دا مشرکانو کافرانو اعتراضات پا مسئلات اخیرت باند زیادو. دا قیامتنا انکار دا مشرکانو کافرانو عقیدوا. نو پا دی صورت کی بعد دا طورن اول دا مشرکانو کافرانو دا قیامتنا دا انکار جواب او دا غید دلائل بیان شی. بیا با عقیدہ دا رسالت بیان شی چی منگ دا تمام انسانیت دا ہدایت دا پار پیغمبران انسانان لیگلی دی. دا انسانان پیغمبران ناری ندی دی تمنگ دا خپل طرفنا وحی کو کلچ تاسو پا یو مسئلہ باند نپیگی نو دا دین ازان پو یوی پکار دادا چنا پویا خلق دا پویا خلق نزان پویی او دیتا ویلی شی تقلید کلچ یو انسان پا دینی مسئلہ پخپل نپیگی او پا دینی مسئلہ کی دا یو فی عالم رہنمائی حاصلی او دا غطا بیداری کئی نو دیتا تقلید او پا مذہب چلے دلوی. نن پا تمام دنیا کی مسلمانان پا سلور مذہبونو باند روان دی او مذاہب حقا دا سلور دی. دا دین علاوہ چے سمرا بہرنی خلق تی دا ٹول اہل باطل دی. حق مذہبونا سلور دی او دا غید پار دلیل دا قرآن کریم دا آیت دی. کلچ تاسو نپویگی نتاسو زان پویگی دا علماء دا اہل ذکر و اہل اجتحادنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دور کې مسلمانانو ته د دین د زده کړې لپاره طریقې جدا وي په دوو طریقو سره بلکې په دریو طریقو سره به مسله حل کېده اول دا چې کوم مسله به حل کول ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به جواب ورکو مسله به حل شو دویم دا چې یو سړی به په خپله باندې مجتهد یو صحابي ځان ته به خپله مسله حل کړه او دریمه طریقه دا وکړه چې انسان صحابي په خپله باندې نه پوهېدو هغه به د یو مجتهد نه ځان په مسله باندې پوه کړ د هغه تقلید به وکړو بیا چې کله نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف یوړو نو بیا د زده کړې د دین او د پوهې د مسلې دوه صورتونه پاتې شو یو دا چې انسان په خپله مجتهد دی مسله ځان ته حل کولی شي په خپله دی حل کړي دویم دا چې په خپله باندې نه پوهېږي د یو پوه صحابي یا د یو پوه عالم رهنمایي دی حاصله کړي د هغه تقلید دی وکړي دا دوه طریقې پاتې شوې د دې دو طریقو نه علاوه بله طریقه د هدایت د حاصلولو نشته نو قرآن کریم کې الله رب العالمین مسلمانانو ته په مسله د دین کې د ځان پوهولو دپاره حکم کوي چې تاسو د علمو نه ځان پوه کړئ او د عالم مجتهد نه ځان پوهول په حکم د الله دی د دې وجنا مذاهب اربعه دا ټول د الله پاک په حکم باندې په دې مذهبونو باندې روان دي مونږ چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کو دا مونږ د الله پاک په حکم باندې کوو مونږ چې په مذهب باندې چلیږو او مونږ وایو چې مونږ په مذهب حنفي یو دا مونږ د الله پاک په حکم باندې یو مسله دا ده چې انسان د قرآن سنت نه په خپل استنباط د مسائل سره مسله ځان ته حل کولی شي نو دی به دیو په خپل باندې اجتهاد وکړي او کله چې یو سړی په خپل باندې ځان ته مسله شرعیه نشي حل کولی د قرآن سنت دون علم ورسرنی چې ځان ته مسله حل کړي نو د ده دپاره بیا طریقه د تقلید ده چې دی به یو د فی عالم رهنمایي حاصلي او تقلید به کوي دې نه علاوه بل صورت نشته دا څلور مذهبونه چې څلور امامانو پسې روان دي دا د الله پاک په حکم باندې او د دې صورت اوم آیت دا دلیل د تقلید دی نو الله رب العالمین مسلمانانو ته فرمایي چې تاسو ځان پوه کړئ د علماونا اهل علمنا بیا الله رب العالمین با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دپاره د پیغمبرانو واقعات بیان کړي بیا د مشرکانو کافرانو چې کوم اعتراضات دي د هغې به تردید وشي بیا مشرکانو د مکې ته به د الله پاک د طرف نه د عذابونو وعیدات بیان شي دین بعد الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمومی نبوت او رسالت بیانوي چې د نبوت د عالمگیر دی دا د قیامت پورې دی د دنه بعد دنیا ته د هدایت بل نبی ناراضي د قیامت پورې د بل نبی دراتلو ضرورت ختم شو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ دا خو تاسو ته مختصرا خلاصه د دې سورۃ ویل د سورۃ په اولنې رکوع کې منکرین قیامت شبہ اللہ پاک ذکر کی دا کافرانوی قیامت بکلی اللہ پاک فرمائی قیامت نزدې دی رابشی خدا خلق غافل دی نا خبر دی
بیا دا مشرکان د مکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د قرآن نه منکر دي نو کلم چې دوی ته قرآن بیانېږي او دوی ته نصیحت راشي نو په دغه وخت کې دوی هغې ته غوږ نه ږدي دوی لوبې او ټوکې کوي په هغې باندې ځان نه پوهوي اگر چې ظاهرا بې غوږ ایښو دي لیکن دوی به هغه نه قبلوي نو دا په شان د ناپوهۍ دي بیا الله پاک فرمایي چې دا کافران د دوی په خپل هغه عادت قبیحه د دوی دپاره دا دی چې دوی د آخرت نه غافله دي او د دوی کوشش دا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوی دا خدمت ختم کړي نو دوی پټې مشورې په خپل منځ کې کوي پټې مشورې د څه کوي دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله جادوگر دی که تاسو د ده رهنمایي حاصله کړئ نو تاسو به جادوگر پسې روان شئ او د ده دا کلام دا قرآن دا جادو دی او بیا دی وی دا مشرکان د مکې وی دا دی چې کومې خبرې کوي نو دا خوبونه دي بیا وی فرمایشی معجزې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې څنګه پخوانو پیغمبرانو ته معجزات ملو شوي داسې معجزات هم موږ ته راوړو لیکن دا ده چې پخوانو امتیانو هم په هغه معجزو باندې ایمان نه وروړي دغه شان دوی هم ایمان نه وروړي دوی بس ایمان نه وروړي بل دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي چې دا لا څنګه پیغمبر دی کله بازار کې ګرځي او دی خو خوراک سکاک کوي بیان هم دی الله پاک فرمایي چې موږ د دین وړاندې پیغمبران لېږلو هغه هم د خوراک سکاک کو لیکن کلم چې هغه انکار وکړو نو موږ هغه مؤمنانو ته پیغمبرانو ته نجات ورکړو او هغه مخالفین موږ هلاک کړو د دې نه بعد بیا د قرآن کریم صداقت الله پاک ذکر کوي چې دا قرآن موږ په تاسو نازل کړی دی چې په دې کې ستاسو لپاره نصیحت دی نو فرمایي اقترب للناس نزدې شو د خلکو لپاره حسابهم د دې حساب هم فی غفلت معرضون دی په غفلت کې دي د سوچ او د فکر نه دی اعراض کې د ایمان نه ما یاتیهم من ذکر من ربهم نراجی دویتا قرآن کریم د دوی د رب د طرف نه محدث په نوې آیتونو سره الا استمعوا مگر دی هغې ته غوږ دي وهم يلعبون دي بيعملوا بټوقې کوي لاهیة قلوب غافله دي د دوی زړونه واسروا النجوى الذين ظلموا او پټکړه مشورات هغه کسانو چې هغه ظالمان مشرکان هل هذا مشوره داو چنه دا سړی الا بشر مثلکم مگر پشان بستاسو یو کس دی افتأتون السحر وانتم تبصرون آیا تاسو قبلوی جادو او حال داری چې تاسو خو ګورئ چې دا جادو دی قال ربي يعلم القول في السماء والارض او نبی علیہ السلام زمانه پیږي په وینا د اسمانونو کې او پزمکو کې په دې ټول الله پیږي او هو السميع العليم او د الله پاک اوریدونکو او په ذات بل قالوا اضغاث احلام بلکې دا دوی وای دا کافران چې دا ګډ وډ خوبونه دي د ځوانه بل افتراه بلکې دا ځان نه جوړ کړی دا قران بل و شاعر بلکې دا پیغمبر شاعر دا قران د شعرونه دي فلیاتنا بیاات کما ارسل الاولون پس پکار د چې دې مونږ تروړي داسې معجزه لکه څنګه چې ورکړې شي و په خوانو امتونو پیغمبرانو ته ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها نو ایمان روړې وړاندې د دوی نه شوکلی چې موږ هلاک کړو افهم یؤمنون ایدی بس ایمان روړي اما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم او موږ نه دلېږو لېږلې ستان وړاندې پیغمبر علیه السلام مگر سړي چې موږ به وحی کولا هغوی ته
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس تاسو تپوزو کی اهل ذکرنا اهل کتابنا کچری تاسو نپیگی وما جعلناهم جسدا او مونو گرزولی دا پیغمبران داس انسانان لا یاکلون الطعام چغی طعام نخور وما كانوا خالدين او نوبي ہمیشہ ثم صدقناهم الوعد بیا مونږ رښتیا کړه وعده د عذاب فانجیناهم پس مونږ نجات ورکو دی پیغمبرانو ته ومن نشوا چاته چې مونږ یې غواړو وهلکنا المسرفین او مونږ هلاک کړ هغه خلک چې هغوی اسراف کوونکي او کافرانو لقد انزلنا الیکم فتحقیق سره مونږ نازلو تاسو ته کتابا یو کتاب فی ذکرکم چی بدے کستا سو نصیحت تیا فلا تاقرون تاسو عقل نلری چی سوچ و فکرو کی ایمان روڑی وکم قسمنا من قریت کانت ظالمتا وانشانا بعدا قوما آخرین پمخ کی رکو کی دا مجرمانو کافرانو حلاکت بیان شو پس پدی رکو کم دا مجرمانو کافرانو حلاکت او داغی اسباب دا گمراہی ذکر کی دا مشرکان کافران دا دین اولان دم پخوا دیر خلق منگ حلاک کری دی اگوی تم کلب چی پیغمبر راوی او کلب جدید دا اللہ پاک دا طرفنا معجزر آلا نو دیو پاغیبان انکار بے پکو نو منگ باغی حلاک او داغین بعد منگ نور خلق پیدا کر بیا بچکل پاغی باند عذاب راغی نو دی بدا عذاب انکار ہو عذاب پا دوران کی بدی بیاوی چمو اس ایمان روڑو توپن بیوال اللہ پاک فرشتو بہتے بھی چھ تاسو اس توپن موخی تاسو پن نعمتون تلاش پدی وقت کی دا مجرمان کافران بے قرار کی چی یقینا من جرم کړی دی من ظالمان ظلم من کړی کفر من کړی او چې کله په عذاب راغی دا عذاب په وخت بدی داوي بیا الله پاک فرمایي چې من د اسمانونو او زمکه د ابس ندی پیدا کړی کچر زمون ضرورت وی زمان شریک تا ضرورت تی من با پخپل باندی شریک نیولی وی لیکن شریک تا زمان ضرورت نشت بیا اللہ پاک فرمائی دخپل یوالی دلائل ذکر کی او داغین بعد دا دیر مشرکان و کافران و دا شرکی عقیدی تردید ذکر کی کچر پزمکا کی خدایان دا یو نزیات وی دوا یا دیر وی نو پزمکا کی بخام خواهد جگڑی وی یو خدای بوی زدا سڑی پیدا کم او بل بوی نبی پیدا کی ار وقت بے جگڑی کولی یو بوی زباران کم بل بوی نبی کی ار وقت بے جگڑی کولی یو بوی چتب دا کار کی اگر بوی زبی نکم با جگڑی بوی فسادات کو نو دا فسادات چی نشتا دا ذکر نشتا چی خدای یو دی دا خدای سر شریک نشتا بلہ مشرکان کافران دا اللہ پاک سر شریکان لٹین و اللہ پاک فرمائی پیغمبر علیہ السلام ابیتو و چه تاس سر سو دلیل پا دی شرک باندشتا چه تاس تا چاوی لیزان سر دا خدایان نورم دا اللہ دا پار شریکان جوڑ کی دی سر پا دی خبر باندی اس قسم دلیل نشتا بیا دا قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کی بلہ مشرکان دا مکی دا سی دی چه بازی فرشتی دا اللہ پاک دا پار لوریان ثابتی او یہودیان دا اللہ دا پار زامن ثابتی عیسیان دا اللہ دا پار زامن ثابتی اللہ پاک فرمائی زما اولاد تا ضرورت نشتا او دا چکم زما دا پار اولاد تا ثابت ہوئی نا دا زمان نیکان بندگان دا زمان تابداری کی او بیا اللہ پاک بل کمال علم ذکر کئی چی پا دنیا کی سری پا دے ٹولو بانے زفی نو فرمائی وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
او ډیر جات منګ هلاک کړي دي د کلوال خلکو نه کانت ظالمتن چې و دغه خلک ظالمان مشرکان وانشانا بعدا قوما آخرین من پیدا کړ پس د دین نور خلق فلما حسوا باسنا کله چې دی اولید زموږ عذاب اذا هم منها يركضون ناګهانا دوی داغین تختیدون کیو ټوپونه وهل لا ترکدو ورجعو فرشتو وتوی تاسو ټوپونه مو وقی تاسو واپس یې الی ما اترفتم فيه اغه نعمتونو ته چې تاسو تاغه درکړی شو ومساکنکم خپل کورونو ته واپس شي لعلکم تسألون د پارا دی چې تاسو نه تپوس وکړی شي قالو دوی بویا ویلنا افسوس زمون د پار انا كنا ظالمین یقینا منغ او ظالمان فما زالت تلك دعواهم پس همیشه د پار ود دوی دا وینا حتا جعلناهم حصيدا خامدين تر دې چې موږ وګرځول دوی حصيدا کټ کړی شوی خامدين مړو وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين او موږ ندی پیدا کړی اسمانونو ځمکه او چې ما بین د دې دوالو کې دي لاعبین عبس لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه کچر موږ اراده لرلې چې موږ ونیسو الهن خدایان لو اردنا کچر موږ اراده لرلې ان نتخذ لهوا چې موږ ونیسو لهوا عبس یعنی اولاد لاتخذناه من بخامقانی ولوی من لدنا د خپل جانبنا د خپل جانبنا من ولي یا مفرشتین ولي یا محورین ولوی ان كنا فاعلين کچره من اودا کار کوون کی بل نقذف بالحق على الباطل بلکې من ختمو په حق باندې باطل حق نه مراد ایمان دی باطل نه مراد کفر دی فيدمغه فاذا هو زاهق پس ختم بکی دی باطل لردا حق فاذا هو زاهق ناګان بدا ختم شي ولکم الویل مما تصفون او ستاسو د پاره هلاکت دی دا غسن چې تاسو د الله د پاره کوم بیانوي وله من فی السماوات والارض او خاص د الله پاک د پاره او تمام مخلوقات چې پاسمانونو کې دي او پزمکه کې دي ومن عنده لا يستكبرون او هغه چې د الله پاک سره دي لا يستكبرون عن عبادتي دي تکبر نکي د الله پاک د عبادتنا اعراض نکی دا اللہ پاک دا عبادتنا تاسو چې کوم مخلوقات یادوي دا ټول دا اللہ پاک بندگی کوي دا اللہ پا بندگی باندې انکار نکی ولا یستحسرون او دی لوب نکی دا اللہ دا عبادت نو نستړی کیږي یسبحون الليل والنهار دی تسبیح بیانوی دا اللہ پاک پشپکیو پورس کی لا یفترون دی پاگئی کس قسم سستی نکی ام اتخذو آلیاتا من الارض هم ینشرون آیانی ولی دی کافران و خدایان من الارض دزمکینا هم ینشرون هم دی و بیا واپس جندی کولی شی راپورتا کولی بشی لو كان فيهما آلهة إلا الله کچروی پدیزمک آسمانون کی نور خدایان سوا د الله لفسدتا خام خابدی پساد کړي فسبحان الله پس پاک دی الله پاک رب العرش عما يصفون خاوند عرش دا غسن پاک دی چې دوی بیانې د الله د پار اولاد او شریکان لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسألو تپوس بنشکول عما دا غصف بارکی يفعلو چه اللہ پاکی کئی وهم يسألون دا دی مخلوقاتنا بتپوس کولیشی ام اتخذو من دونه آلها
آیا دوی نیول دي سوا د الله پاک نه نور خدایان قل تو فرمای هاتو برهانکم تاسو روړي خپل دلیل پدې خپل دعوا باندې هاذا ذکر من معیا دا قران نصیحت دی دا غچا د پاره چې زما سره یعنی زما د امت د پاره و ذکر من قبلی او نصیحت دی دا خلق د پاره چې زمانہ مخکې دي بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بلکہ اکثر د دوی چې دي نه پیژني عقل را پس دي انکار کې اعراض کې وما ارسلنا من قبلك من رسول او موږ نه درېږلي پیغمبر علیه السلام استانه وړاندې پیغمبران الا نوحي الیه مگر موږ وحی کوو هغه ته انه لا اله الا انا فاعبدون چې یقینا شان د خبره داد چې نشتره بل معبود سوا زمان پس تاسو आवाज زما عبادت کوي نو موږ هیڅ یو پیغمبر ستانه او تاسو نه وړاندې نه درېږلي مگر موږ ته دا وحی کړی دا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او وېدا مشرکان چې نیول دي الله پاک ځان سره شریک بچي سبحان او پاک د الله پاک د بچونه بل عباد مکرمون بلکې دا خود الله پاک نزدې بندگان دي لا يسبقون بالقول هم بامره يعملون دی وړاندې وارنه کی د الله پاک نه پوینا کی او دی د الله پاک په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک پیږي پاس باندې ما بين ايديهم چې دین وړاندې دي او ما خلفهم چې دین رستو دي ولا يشفعون دي بشفاعت نکي الا لمن مگر دا چا د پاره بکي ارتضى چې الله پاک ته خوشالي یعنی مؤمنانو د پاره وهم من خشيتي مشفقون او دي د يرد الله پاک نه يريدون کړي ومن يقل منهم اني اله من دوني او چا چې او زما پدي بندگانو کې چا او داسې چې یقینا ز خدای يم سوا د الله فذلك نجزيه جهنم فزدد پارم بدل کو جهنم كذلك نجزي الظالمين هم دارنگي من بدل ورکو ظالمانو تا اولم ير الذين كفروا فمخکرو کو کې الله پاک د توحید دلائل عقلیه بیان شو اس پدیرو کو کہ ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیانی اللہ رب العالمین فرمائی چا آیتی پدی خبر باندی سوچ نکی چا ایمان نوڑی چا اولنا اڑان دی اسمانونا اوزمکی دا ٹول دا یوبل سرپی وستو او اسمانونا اوزمکی دا ٹول متصلو بیا منگا دا د یو بل نه جدا کړ او په بو سره منګه هر یو سیز ژوندې کړ پس مکه باندې مغرونه پیدا کړ د پاره دی چې په دې باندې ازمکه خوځيږي په دې کې مدي ته لارې شروع کړ چې په دې باندې خپل مقاصد ته رسیږي اسمان مو محفوظ روغ جوړ دا شپه ورځ نور سپوږمۍ دا ټول الله پاک د حکم تابع دي بل په دنیا کې څومره انسانان مون پیدا کړی دي په دې کې هیڅوک باقی نشته ټول ختمي ولی پیغمبر علیہ السلام دې چې ستا خلاف دا سوچ کې چې زدي وفات سي دی به ختم شي ولدي په خپل پاتې کیږي او بیا د دینه بعد په دنیا کې مرګ د هر انسان د پاره الله پاک مقرر کړی په دنیا کې په انسانانو باندې تکالیف به طور امتحان نازي کله نعمتونه او کله تکلیفونه دا ټول الله پاک د طرف نه امتحان دي په مؤمنانو هم په کافرانو هم الله پاک په دې باندې امتحان اخلي او بیا دا کافران چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویني دی نبی علیہ السلام پس ټوکی کی او خپل منځ کې یو بل توی چې دا غسړې دي چې زمون خدایانو پس خبرې دي د دنیا دا دستور دی
کله چې اهل حق یو ځای کې خدمت کین اهل باطل هغه خپل نشان ګرځي نبی علیہ السلام خدمت او مهنت کو مشرکان او کافرانو به نبی علیہ السلام یادو چې دا غسړي زمونږ د خدایانو پس خبرې داغیا خدایان غلط خودی دفاع کولو نبی علیہ السلام هغه دفاع ختم ولا او د دې د بوتانو قباحت به بیان دا نن د دنیا دستور دی چې عالم اهل باطل پس خبرې کوي نو هر سړی وي دا د مولا دا د خلق پس چې خبرې کوي لکه دلته چې د وابیانو په دین پس خبرې کوي چې وابیان سلور مذهبونو بهر خلکو ته په سلور مذهب کې دا داخل نه دي او دې سلور مذهبونو ته شرک او د کفر او د بدعت نسبت کوي بیا خلک یې ګوره کا دا مولا دی ها اهل حدیث پس چې خبرې کوي دا مولا دی چې وابیانو پس خبرې کوي نو چې وابي کې نقصان نه خو ځان دې ټیک کی څوک پس خبرې کوي چې د وابي لکه تاسو ونځدې خبرې وابیان تراوی دورکاتم منی سلورم منی شپگم منی اتم منی چې کوم سیس په دین کې او په شریعت کې نه نو خام مسلمان فریضه دار دی به خبرې کوي وابیان وی تراوی اتو رکعات تویل شي منګوي د تراوی رکعاتو د اتو رکعات تراوی ذکر په قران سنت کې خو انعام بدل درې ټکیو خایا اتو رکعات تراوی رمضان درې ټکی اتو رکعات تراوی او رمضان من بدر سره ومن تو وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې اتو رکعات تراوی کړی دلیل خو چې دلیل د سرنی خلکو ته وی چې اته کوي کنه مخامخه په کار خدای چې مطالبه د جواب وشي د مشرکان او کافرانو د مکیم دا ترتیب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدایانو پس خبرې کولی نو دی بیا په خپل مرز کې ټوکې کولی به چې دا غسړي زمو خدایانو پس خبرې خپل مرز کې مجلس پدې اوس د پیغمبر علیه السلام وارثان چې کله د حق خدمت کوي د باطل تردید کوي نو بیا اهل باطل خپل مرز کې ټوکې کوي وګوره کنه دا مولا دی پیغمبر علیه السلام وارثانو پس کوي نو کدا د نبی علیہ السلام په دور کې وی دی په نبی علیہ السلام پس ټوکی کو او چې اوس د نبی علیہ السلام د وارثانو په دور کې دی وارثانو پس ټوکی دا همغه په جهاد وایي چې غیر مقلدین وابیان دې سلور مذهب ته غلط وي حالانکه دې په غلط دا مشرکان کافران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینی خدمت تسبګوري او دا ردی سرکشی ده دین بعد دا مشرکان کافران د نبی علیہ السلام نه مطالبه کوي عذاب تمن سره وعده کوي عذاب براجل د عذاب بکل راځي الله پاک فرمایي عذاب چې راشي ګور تاسو یو قسم ځان نشي بچ کوی دا با اچانک او ناڅاپه راځي نو الله جل شانو فرمایي اولم ير الذين كفروا آیا نګوریا کسان چې کافران دي ان السماوات والارض كانت رتقا چې اوداس مشکا اوداس مان نوزم کی رتقا د یو بل سره پیوست ففتقناهما پس من داسر کړ د یو بل نه موجودا کړل وجعلنا من الماء كل شيء حي او موږ پیدا کړ او بونه یو سی ژوند افلا یؤمنون د آیات دی ایمان نروړي زما په توحید باندې وجعلنا في الارض رواسي او منګر وګرځول په دې ځمکه باندې درانه غرونه انتمید بهم د پارا دي چې اون خوځيږي په دې باندې دا ځمکه وجعلنا فيها فجاجا سبلا او منګ جاری کړی ګر او منګرځولې په دې ځمکه کې لار کولو لعلهم يهتدون د پارا دي چې دې رهنمایي حاصل کی خپل مقاصد ته وجعلنا السماء سقفا محفوظا ام وګرځو اسمان یو چت محفوظ هر قسم غرزیدونه
وهم عن آیاتها معرضون او دی زمنگ دا آیاتننا معرضون اعراض کون کی آیاتیا دا اللہ پاک دا آیاتننا معرضون دی اعراض کی وهو الذي دا اللہ پاک اغازات دی خلق اللیل والنهار چی پیدا کردی شپا او رز والشمس والقمر او نور اسپگمی کلن فی فلکی یسبحون دا ټول پخپل مدار کی پخپل اندازه کی پخپل محور کی لگیا دی مشغول دی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او من ندی گرزولی لبشر من قبلك الخلد ستان اولان دی اسیو پی انسان دا پارا ہمیشہ والی پا دنیا افا امت فهم الخالدون آیا کچر دی وفات چنو دی بپاتی کی گی باقی ہمیشہ نہ پاتی کی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفسی دا سکن کی دا ذائقی دا مرگ دی پا دنیا کی ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ او منگ امتحان کو پا دی باندی پا دنیا کی بشر پا تکلیفنو باندی والخیر پا نعمتنو فتنة امتحان وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او خاص منطرف تستاس واپسی ربت دی بدرکم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او هرکل چوینی تا کسان پیغمبر علیہ السلام چی کافران دی این یتخذونک اللہ حضوا دیننی سی تالر مگر پٹوق باندی او دیوی احاد الذی یذکر آلیاتکم آیداغ سڑیلی چی دیستاسو دا خدایانو غیبت کئی وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دی پخبل باندی پا ذکر در رحمان باندی کافران دی انکار کئی خلق الانسان من عجل پیدا کریشوی انسان دا جل دینا سعودیکم آیاتی فلا تستاجلون زرد چیزبو خیم تاس تخبل آیاتنا تاسو جلدی مکوی پا ما باندی ویقولون متا هذا الوعد او ویدا کافران کل ویدا وعد عذاب ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی لو یعلم الذین کفروا کاچ فیدی کافران حین لا یکفون عن وجوههم النار فاغ وقت باندی وقت عذاب باندی لا یکفون عن وجوههم النار دیمن نشی لری کولی دخپل مخوننا اور ولا عن ظهورهم اند شاگان اخپلنا ولا هم ینصرون و دیم مدد اکریشی بل تاتیهم بغتتن بلکی رازیو پدی باندی دا قیامت و دا عذاب ناساپا فتبہتهم پس حیران بکی دوی لرا فلا یستطیعون ردا پس دی بطاقت نلرید واپس کولو ولا هم ینظرون اون بدیت مولت ورکلیشی ولقد استوزئ برسل من قبلکا او پتاقی سر ٹوقی کلیشوی پا پیغمبرانو پسستان اولان دی فحاق بالذین سخروا پس چاپی رشو پای کسانو بانی چاگی ٹوقی کولی منهم دبین ما آغا عذاب کانو بهی یستاجعون چی دی پاغی پس ٹوقی کون کیو قل من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن پمکی رکو کی دا اللہ جل شانہو دا توحید دلائل اقلیہ بیان شو اور سرا دا شرک تردید شو اس پدے رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل نقلیہ ذکر کی گی اور سرا دا مشرکان و دا شرکی عقیدی تردید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مشرکان توئی اللہ پاک کو تفرمائی دی سر مناظروں کا چکل پتا زبان دی دشپی یا دورج پٹیم کی دا اللہ پاک دا طرفنا عذاب راشی نو پدا وقت کی ستاس حفاظت پر دی عذاب نسوخو کی چلا اللہ پاک عذاب پتا زبان دی راشی پدا وقت کی خستاسو دا خدایان تاسو نا دا عذاب نشی منع کولی دا نیلری کولی نشی تاسو دا دا سے خدایانو عبادت ولی کولی
بل ستاسو حفاظت الله پاک کوي چې حفاظت مو کوي په خپل رحم سره دا حفاظت تاسو د الله نه علاوه څوک نشي کولی بل دا مشرکان کافران دی د دنیا په نعمتونو باندې غافلا او د دنیا په نعمتونو باندې الله پاک د دین نه خبر دي من دیتا او د دې پلانانو ته ډېر عمرونه ورکړو او دا غي باوجود دې سوچ او فکر نکو کله که په دې باندې عذاب راشي یا د دنیا دی حالت تبیین نګوري چې منګه د ازمکه د اطرافونه کوم خپل اسلام او دین پکې غالب کو دی بیا ایمان نه وروړي بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی الله پاک خپل ذمہ داری بیانې پیغمبر علیہ السلام تدوی توي زستاسو د پاره نذیر یم په وحید الله پاک سره تاسو زیارو لیکن کانه خلق ستا आवाजونه نوري کله چې دید الله پاک د عذاب نه یری خو که په دې باندې عذاب راشي دی به دومره مایوس شي بیا به دی وی چې موږ ظالمانو دنیا کې موږ رښتیا ظلم کړو او بیا په قیامت کې اعمالو د وزن طلب لګول شي که هر څومره عمل چا کړی کلګوي او کډیر وی دا ټول به تلل شي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام دغه فضیلت مختصرا ذکر کی او بیا د قران کریم صداقت الله پاک بیانوي چې دا قران دا نصیحت کتاب دی د برکت کتاب دی تاسو ولې په دې باندې ایمان نه وروړي انکار کوئ نو فرمایي قل من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن تو فرمایا سوک بس تاسو حفاظت کی پشپکیو پورس کی من الرحمن د رحمان ذات د عذابنا بلو من ذکر ربهم معرضون بلکې دوی دی د ذکر د خپل رب نه راس کوونکی ام لهم آلات تمنعهم من دوننا آیا دوی د پارشتری خدایان چې منکلی دوی لره سوا زمونږ لا يستطيعون نصر انفسهم دی بطاقت نلری دا امداد د خپل ځانون ولا هم منا يصحبون او نبا دوی سره زمونږ د طرف نه مرګتیا وکړي شي بل متانا هؤلاء واباهم بلکې هم پیدا ورکړي دوی تر دې پلارانو ته حتی طال عليهم العمر تر دې چې وګچل پدی باندې عمرونه دوی افلا يرون دين نقول اننا ناتي الارض نقصها من اطرافها چې یقینا منګه راتکو دې زمکه پکم ورود دې د اطرافنا افهم الغالبون دې غالب کیدون کړي قلت فرمایا انما انذركم بالوحي یقینا زيرون تاسو په وحي سره ولا يسمع ثم الدعاء اذا ما ينذرون او نوري كون आवाज کله چې دته आवाज وکړي شي کله چې دی او يرول شي د الله پاک د عذاب نه ولا امستهم نفاتم من عذاب ربك او کچره ورسیږي دیتا یو پکې د عذاب درپستا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين خامخاب دی وی چې کاش هي افسوس په من باندې یقینا من ظالمانو وندعو الموازين القسط اليوم القيامه او من بقولگو تلا د انصاف پورز د قیامت فلا تظلم نفس شیئا فظلم بنشکول په نفس د اس قسم سیز وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها او بچری دا عمل پاندازی یو دانی د شلشم اوری شلشم اتینا به من بدا عمل وروړو وکفا بنا حاسبین کافی من حساب کوونکی ولقد اتینا موسی وهارون الفرقان او پتاقی سر مونږ ورکړو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته الفرقان التوراۃ وضیاء او رنا
الفرقان د حق او د باطل لفرق کتاب و ضیاء اورنا و ذکرا او نصیحت للمتقین د متقین د پاره الذين متقانا کسان دي یخشون ربهم بالغیب چې دی یریږي د خپل رب نه په غیب باندې ومن الساعه مشفقون دي د قیامت نه یریدونکي وهذا ذکر مبارک انزلناه او دا قران ذکر نصیحت دی د برکت مبارک برکت کتاب دی انزلناه چې موږ نازل کړی دی لرب انتم لون کې تاسو د دین انکار کوئ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين فمکه رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت واقعا او د رسالت دلیل واقعا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مختصرا فضیلت بیان شو. اوس په دې رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات ابراهیم علیہ السلام او واقعات د لوط علیہ السلام ذکر کی. ابراهیم علیہ السلام چې په کوم کور کې پیدا شو هغه کور کې بتان جوړېدل او پلار خپل باندې مشرک او کافر. ابراهیم علیہ السلام د ټول اول د خپل پلار ته الله پاک دین بیان کړ چې الله پاک یو اومنه. ای سره اول خبره کې چې تاسو د دې کوم بتانو عبادت کوئ دا څه شي دی؟ بیوی د دې عبادت زمونږ پلارانو کړی دی نو موږ ځکه عبادت کوو. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو وینم چې تاسو په غلطۍ کې پراته یې. دوی وتوی تامن تحق روڑی کاسی را پسی ٹوکی کی. ابراہیم علیہ السلام وطر اللہ پاک دے یو والی دلائل بیان کو او قسم یو کستاسی دی بوتان سر بزی یو چل کو بیا چکلا دا اختر وزوا سوری صحفات کے با انشاءاللہ رش دی چکر لکلد او دی خپل خدایانو تی خوراکی کی خود لی. ابراہیم علیہ السلام و سر اللہ نڑوی زبی مارب او راغ تبر راواغستو او دا دی مشرکان و کافران و قدی بوتان و باندی شوروکلا اول وطا نصیحتو کو چی تاسو خبری ولی نکوی تاسو ته خو خلکو خوراکي خودي دا خوراکي ول نه کو او دا غینه بعد یې تبر را واغشت او دا بوتانه ور ټول مات ګټ کړ. اخره کې تبر راوړ او د دې غټ بوت په اوګه باندې کې خود الاولاد خلک چې چکر نه واپس رال بوتان ټول مات شي. دیوی چې دا کار زموږ دی خدایانو باندې چل دا وړي ظالم سړی بیا چاوي چې په دلته یو سړی دی چې دا غته خلک ابراهیم وای دا سحکاری دا کار باغ کړ. ابراهیم علیہ السلام راو واست حاضر کو. ابراهیم علیہ السلام توي ایدا کار تا کړی زموږ دی خدایانو سره. ابراهیم علیہ السلام دوی ته وای وی دا کار دی غټ بوت کړی دی تاسو ته تاسو کې تبه د پوګه باندې پروت. په دې کې علما دوه ترجمه کوي. یو دا غي د خاموش کولو لپاره وای چې نه دا کار دی بوت کړی. او دیم ابراهیم علیہ السلام دوی ته وای چې د دې خدایان نکم غټ خدای دی چې رب العالمین دی دا کار وسره غکړي دی دا په حکم ما دا کار کړی. په دې کې چې کوم غټ خدای دی تاسو خدایان دی د دې نه غټ خدای رب العالمین دی دا کار غکړي. تاسو ته وګورئ دی خپل ځانونو تصرونه ټیټ کړ خپېمانه شو او دې ته خپتر زموږ د بوتان خبرې نه کوي. تمون تولوي چې د بوتان نه تاسو کې دی خبرې نه کوي.
ابراهیم علیہ السلام دیتا نصیحاتو آیت تاسد اللہ پاک سرا اغا خلق شریکان جوڑوی چی اس قسم فیدہ پکی نشتا ندا نظرر لری کولی شو نفیدہ در کولی دا ستاسو خدایان داسی افسوس تستاسو پدی خدای باندې افسوس دستاسو د دې خدایانو د بوتانو ستاسو په عبادت باندې دا څه کوي دا څنګه خدای دی فیصله علی نمرود وی خشاک را جمع د نمرود په حکم باندې خشاک را جمع شو یو خندق یو کنو چتیا غزا اوگت او سلویر غزا پلنو دی میدان کی دی اور بلک ابراہیم علیہ السلام یہ پمنجنیق کی کین او دا اور منستے او برزو ابراہیم علیہ السلام اور کی پریوت جبریل علیہ السلام راغ سے ضرورت شتاو کنا آتا پوس کی پخپل راغلی که اللہ را لے گلی وی نظر پخپل راغلی ابراہیم علیہ السلام وطوئی چی خواہ زمان پا حال باندی اللہ پاک خب بھی ما تر امداد ضرورت نشتا ابراہیم علیہ السلام پدی اور کے فروت تھی اللہ پاک اور تا حکم اکو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اورا پد ابراہیم علیہ السلام باندی یخ او دا سلامتی آشا پدا سزے کی ابراہیم علیہ السلام پدی اور کد اللہ پاک صفت کی اللہم انکا فی السماء واحد وَإِنَّا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ یا اللہ تپاسمانون کی یو ذاتی او زپزمک باندستا یو بندیم چستا عبادت کم ابن عباس سے فرمائی ویدہ کلمہ میں حسبی اللہ و نعم الوکیل زماد پارا اللہ کافی و خکار ساز دی یہ روایت کی دار ایدیم میں لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک دا کلمی ابراہیم علیہ السلام پا اور کی ہوئی سلویغ ترزی پا ابراہیم علیہ السلام باندی دا اور بلو اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام حفاظت پا اور کیوں کو معلوم داشتو چی پا اور کی دا سوزی دو طاقت خپل نیشتا دا اور چی سیزون سوزین دا اللہ پا حکم سوزی او چی نسوزی دا اللہ حکم دمر تیز اور چی دی خشاکون را جمع کر ابراہیم علیہ السلام پا اور کی واچو دمر تیزو باجی کتابون لکی چی دا اور دا پاسا و برا پا ہوا کی مارغن شو تیرے دی او پاہی کی ابراہیم علیہ السلام لاندے پروت تھی لیکن دا اور ابراہیم علیہ السلام لگ تکلیف نور کی سلویق ترجبات چی دی اکتل تدیخ پر خیال دو چی ابراہیم علیہ السلام بس وزی دلیلی ابراہیم علیہ السلام پا اور کہ اللہ پاک روغ جوڑ صحیح سالم اساد دین بعد ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک حکم کو چی تو شام طرف تا ہجرت کو ذکر دین اولان دی ابراہیم علیہ السلام پا عراق کو تا ہجرت حکم اشو ابراہیم علیہ السلام شام تروان شو خپل بی بی سارا رضی اللہ عنہ ورسردہ اخپل ارارو لوت علیہ السلام ورسردہ لوت علیہ السلام تا اللہ پاک پلارک نبوت ورکو چیتو دے صدوم علاقے تا نبی جوڑ شلاش
لوط علیہ السلام سدوم تلاړ ابراهیم علیہ السلام شام تلاړ دین بعد اللہ پاک فرمائی چې من ابراهیم علیہ السلام ته بچی اسحاق علیہ السلام ورکو او اسحاق علیہ السلام ته بچی یعقوب علیہ السلام ورکو دا ټول من نیکان وګرځو او بیا د لوط علیہ السلام د قوم عذاب او لوط علیہ السلام ته سره د مؤمنان نجات بیانې نو فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده پتاقی سره مونږ ورکړي ابراهیم علیه السلام ته هدایت من قبل وړاندې وکنا به عالمین او مونږ په د باندې په اذ قال لبی کله چې دوی خپل پلار ته قوم یو قوم ته هذه تماثيل التي انتم لها عاكفون سدیدا بوتان چې تاسو سره دی عبادت کوي تاسو منجوران یې قال امیدی وجدنا آباءنا لها عابدین منګون دی خپل پلاران د دې بوتانو عبادت کوونکي قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين او ابراهيم عليه السلام پتاقی سرا تاسو او تاسو پلاران دا پخکار گمراهی کی قالوا اجئتنا بالحق من تمر اللاعبين دوی اوی چایا تارا تک کړي دي پاک باندې ته یې مونږ پر ټوکې کوونکې قال ابراهيم عليه السلام او فرمایل بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د زمکو هغه دی چې پیدا کړی دا وانا على ذلك من الشاهدين او زه په دې باندې گواہی ورکوونکو نه یم وتالله لاكيد الناس نامكم بعد ان تولوا مدبرين او قسم په الله جبکم ساز بوتانو سره پس د دې چې تاسو وګورځي شاکون کی یو چل بور سره کوم فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون پس وی ګرځول دي بوتان لا ټوټي مگر غټ بوتي پرې خودو د پاره دي چې دی واپس راشي قالوا اویدی من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين چا دا کار کړی زمونږ دی خدایانو سره یقینا دی خدای د ظالمانو نه قالوا اویدی سمعنا فتن من اوریدلی دی او ځوان دی یذکرون چې خلک ذکر کوي یقال له یذکرون چې هغه ذکر کوي زمونږ د خدایانو بدیو یقال ابراهیم چې هغه ابراهیم ویل شي قالوا فاتوا به على اعين الناس وی دی راولی وړاندې د خلکو مخې ته لعلهم یشهدون د پاره دي چې دی گواہی ورکي قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم دی او آیتا دا کار کړی ابراهيم عليه السلام زموږ دی خدایانو سره قال بل فعلوا كبيرهم و ابراهيم عليه السلام او کړي مې دي فعله كبير بلکې او ما دا کار کړی كبيرهم هذا غټ بت د دوی دادي فاسالهم دنه تاسو کې نکانو ينتقون کچری خبرې کوي فرجعوا الى انفسهم فدي واپس خپل ځانو ته فقالوا دوی انکم انتم الظالمون خپل منس کې خپل ځانو ته چې بشکتا ظالمان دي ثم نو سوالا روسم بیا دي سرنه کته کړ پخپلو ثم نكسوا على رؤوسهم بيدي كتك خپل سرونه د ملامتیا پتور لقد علمت ما هؤلاء ينتقون او بتغي سر تفيچني دا بوتان خبرې کوونکی قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ابراهيم عليه السلام تاسو عبادت کی سوا د الله دا خدایان تاسو پیدم نظر کی د سسي زو نظر درکې او فلکم افسوس دي پتا سو باندې ولما تعبدون من دون الله او دا خدایانو چې تاسو عبادت کوي سوا د الله افلا تعقلوا تاسو عقل نه لري قال اويدي حرقوا تاسو اسودوا دلرا ونصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين او تاسو امداد کوي د خپل خدایانو چې تاسو دا کار کوي قلنا من اوي یا نار کونی اے اورتشا بردن یخو سلامانو د سلامتیا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وارادو به کیدن ام اراده وکړه ابراهیم علیه السلام د تدبیر وارادو دی اراده کې به په ابراهیم علیه السلام کیدن د تدبیر فجعلناهم الاخسرین پس موږ وګرځول بینا کاما
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين من نجات ورکد لوط علیہ السلام تا غزم کتا چنبرکت چولیو پای کی مخلوقات د پارا ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلا امنور ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام نافلة زیاتی ددن وسی وكلا جعلنا صالحين او اوغردول دا ټول نیکان وجعلنا ائمه يهدون بامرنا او اوغردول دي سرداران چې نمای کول اعظم په حکم باندې او حینا اله فعل الخيرات او موږ وحی کدی ته د کول د نیکی او اقام الصلاه و ایتاء الزکات او د قائمول د مانزو د ادا کول د زکات وکانو لنا عابد او دی زمون عبادت کوونکی ولوطنا تنا حکم و علم او لوط علیہ السلام تمون ورکړو حکما علم سره د پوهه یا حکما نبوت و علم او پوها ونجينا من القريه التي كانت تعمل الخبائث او موږ د نجات ورکړه کلیوال خلقنا چای کو د بده کارنا خبيث کارنا انهم كانوا قوم سوء فاسقين يقين اولا يقوم فاسقان ودخلنا في رحمتنا او موږ داخل کړه في رحمتنا بخبل رحمت کی انه من الصالحين يقينا دیو د نیکانو خلقنا ونوحا اذ نادى من قبل فمخی رکوع کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات ابراهیم علیہ السلام بیان شو اس پدې رکوع کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعا د نوح علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دین علاوہ ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام او د یونس علیہ السلام او د بی بی مریم د عیسی علیہ السلام د والدی داغي مختصر فضیلت او داغي په حق باندې استقامت دا د نبی علیہ السلام د دلیل په تور د نبوت ذکر کی الله جل شانه فرمای چې موږ د نوح علیہ السلام دعا قبول کړو تفصیل ذکر شوی دی د داوود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام واقعا یو مسله رااله په دې وخت کې داوود علیہ السلام پیغمبر دی او بادشاہ دی د دوه کسانو په خپل منځ کې اختلاف راغی دوه کسانو د یو کس چیلې وي د بل کس پټي ته وړې دي او پټي کې دا غواخه او فصل او خوړې خراب فیصله د پاره داوود علیہ السلام تراول معلومات ته کو داوود علیہ السلام چې څومره فصل خوړلې دي دومره فصل خوړلې چې د څومره پیسو دا چیلې وي داوود علیہ السلام دا چیلې دی پټي والے مالک ته پتاوان کې ورکړي په دې وخت کې د سليمان علیہ السلام عمر چې دا د داوود علیہ السلام زوی دی یو لسکال دی سليمان علیہ السلام دی خلکو نه تاسو کو فیصله شو وې دا شان فیصله وشو سليمان علیہ السلام دی ته زما په خیال چې دی کی تاوان د دې ګډو چلو د مالک شو خو زما مشوره دادا چې دا فصل دا کوم چلو خوړل دي نو دا غي د پاره دی طریقه دا اختیار کی چې دا ګډو چلو والا دیری د پټي خصمانه شروع کی اغه لدی اوبور کوي او ترکمه چې دا فصل د خپل ځای تنیر رسیدل دی په د پټي حفاظت او خصمانه کوي ادا کم کس چې چیلې دی
نو دا چیلې دی پټي والا تور کې دی به په مې حاصلې چې کله فصل برابر شي نو چیلې واپس پټي مالک چیلو مالک تور کې او پټي مالک ته پټي اوس پارل شي نو پدې کې با د چیلو د مالکم نقصان ونشي او د پټي د مالک د پټي نقصان ازاله وهم وشي داود علیہ السلام د خپل زوی د فیصله خوخه کړه او دغه فیصله نافذ کړه هغه ته دغه فیصله وروله چې د چیلو مالک ته د پټي خیال ساتي او چیلې د پټي مالک ته ورکی ترکه چې فصل د غزې ته نه رسیدلی د چیلو نو پیدا د پټي مالک اخلي بیا فیصله خو د سليمان علیہ السلام په وینا باندې وشول دینه بعد الله پاک فرمایي چې مونږه داود علیہ السلام ته نبوت ورکړو او دته بعض معجزات داسې ورکړو چې بل چاته منو ورکړي هغه یو د معجزو نه داو چې داود علیہ السلام سره په وخت د تسبیحاتو کې مارغانو او غرونو هم تسبیح ویله او سليمان داود علیہ السلام الله پاک د تدام په خبر کړی و چې دبا زې جوړولې خپل لاس باندې او باغې باندې به خپل جون او زندگی تیروله سليمان داود علیہ السلام سره د بادشاہي دا مهنت کول دین بعد د سليمان علیہ السلام نبوت او داغه بادشاہي او فضایل ذکر کیږي سليمان علیہ السلام ته الله پاک داسې بادشاہي ورکړ چې په ټول ځمکه باندې بادشاہي و الله پاک د هوا تابع کړی و او دته الله پاک د داسې بادشاہي ورکړی و چې د په مارغانو باندې هم حکومت په جناتو باندې هم د حکومت نو په جناتو باندې به سخت کارونه کول په انسانانو به نرم کارونه کول دا شیطانانم سليمان علیہ السلام تابع نو د ابونا د مال غلط را وستل دي په شیطانانو کول د نیکی کارونه په شیطانانو باندې نه کول سليمان علیہ السلام داسې تختو چې پاغه باندې با شپږ لاکه کرسي پرتی وي او د سحر نه با غرمه پوری د هوا سره سليمان علیہ السلام دومره سفر کو چې به د یوې میاشتې سفر د هوا په ذریعہ سره به دا سفر کو دینه بعد بیا د ایوب علیہ السلام واقعا ذکر کیږي ایوب علیہ السلام تعالی پاک ډیر مال اولاد بچی ارث ورکړو ابلیس شیطان یو ورځ وی چې الله تعالی ایوب علیہ السلام ته انعامات ورکړي دي ځکه دې ستا عبادت کې کړه انعامات ته ختم شو دي د عبادت نه کی الله پاک ایوب علیہ السلام امتحان ناوست بیمار شو د کمرې چترا پریوتو نو پاغه سره بچیم ټول وفات شو او فصل او مالم ټول ختم شو صرف بیبی پاتې شو بیمارې په دوران کې ایوب علیہ السلام سره دا بیبی وا اتلس کال دی بیمار بیا یو ورځ د شیطان په لار باندې را روانو دی بیبی ته وی چې زتا باندې تاسو یو وظیفه خیم یو نسخه در کوم په دې باندې خپل خاون لیلاج کې دی بخشي خودم را بیا وی چې د دې سړی حکم دی حکیم صاحب حکم ایوب علیہ السلام ته بیبی را لاغه وته دا خبر او کا هغه ته دا ابلیس شیطان او غصه شو دی بیبی ته وی چې تا به سل گزار عوام سل گزار وتا زوام اتلس کال بعد ایوب علیہ السلام سره د تکلیفونو ته الله پاک د عبادت اتلس کال بعد الله پاک صحت ورکو بیا الله جل شانه د تنور بچیم ورکړ ایوب علیہ السلام ته الله پاک نور نعمتونه ورکړ بیا وت الله پاک او فامل خپل نظر دی پورا کا
اغه نظر دې پوره کو جارو راوالا او پاغې کې چې سل ډکي پاغې باندې بیبي یو گزار ورکا دا به داسې شي چې لکه تا سل گزار دا بیبي والا او نظر او منښت دې پوره کړه زمکه تا خبر واچو د خپل چینه روانه شو هغه چینه نه حکم شو د دین او اوس کا او په دې باندې غسل وکستا به بیماری ختم شي چینه نه وبوس کړي غسل کو بیماری ختم شو الله پاک د تبع خپل انعامات ورک دینه بعد اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذوالکفل علیہ السلام مختصر حال د دین بیانېږي اسماعیل علیہ السلام په وخت دا ذبح کې صبر کړو د الله پاک د رضا لپاره ادریس علیہ السلام د الله پاک د عبادت د وجنه خپل خوراک سکاک پرېخو او ذوالکفل پنځ اکثر محققین او علماء دا نبیو او د قران کریم نه هم دا معلومیږي چې دا نبیو دا په قوم کې د عدل او د انصاف ډېر کوشش کو او همیشه به د ورځې روزنی ولا او ټول شپه به تهجد کو دا ذوالکفل علیہ السلام د دین واقعا دین بعد د یونس علیہ السلام واقعات تاسو مخکې تفصیلا په سورې یونس کې ذکر شوی یونس علیہ السلام واقعا ذکر کیږي د دین بعد حضرت زکریا علیہ السلام حال ذکر کیږي چې زکریا علیہ السلام د الله نه سوال الله پاک دعا قبول کا یحیی علیہ السلام بچی ملو شو بیا د بیبي مریم صفات ذکر کیږي چې دا نیکه پاک دامن بیبي وا الله پاک دې ته بغیر د خاوندنا بچی عیسی علیہ السلام ورکړ نو په دې واقعات کې دا مختصر حالات بیانېږي نو فرمایي ونوحا اذ نادى او من ورکړو نوح علیہ السلام ته کله چې دا आवाज وکړ من قبل وړاندې فاستجبنا له پس موږ دعا د قبول کړه ونوحا او من لګلو نوح علیہ السلام خپل قوم ته اذ نادى من قبل کله چې دو आवाज وکړ خپل لپتا څنګه आवाज وکړ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے ربا پدې کلی کې پدې کافرانو کې او کورم پرېږدا فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړه ونجينا اهله من الكرب العظيم ومن د نجات اهل دتا دلوي غمنا ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا او موږ امداد کړو د دوه د قوم نه چې تکذیب کوي زموږ د آیاتونو انهم كانوا قوم سوء فارقنا اجمعين یقین او هغه قوم بدو پس موږ غیر کړ ټول وداود یاد کا واقعات داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اذ يحكمان في الحرث کله چې دی فیصله کوله په فصل کې اذن فشت فی غنم القوم کله چې سره دلې په ګړې دی او قوم وكنا لحكم شاهدين او موجود دي فیصله له اوریدون کې گواهان ففهمناها سليمان پس من په هور کې په وخت سليمان عليه السلام ته او كلنا اتينا حكم وعلم هدي او دبي ته موږ ورکړو نبوت او پوها وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير او من تابع کړو د داود عليه السلام سره غنا چې دی په تسبیح وی د سراوت او مارغانم تابع اغيبم تسبيح وي وكنا فاعلين او منقو فاعلين كون كده دي کار وعلمنا صنعت لبوس لكم او من په ور کړي وا دتا د جوړولو د جامو د جنگ لتحسنكم من باسكم د پارا دي چې تاسو بچ کی د جنگ په دوران کې د تکلیف نظر جوړول فالنتم شاکر پس یہ تاسو شکر گزار ولي سليمان الريح عاصفه تجري بامري او تابع کړه موږ د سليمان عليه السلام د پاره هوا تیزه چې جاری و د الله په حکم باندې ال الارض التي باركنا فيها غزمه کې تا چې برکات چوري په کې ځمکه شام وكنا بكل شيء عالمين او موږ یو په هر یو څه باندې عالم ومن الشياطين من يغوصون له او بعض د شیطانانو من وسوک يغوصون چې د پاره به غټي وهلي په بو کې ويعملون عملا دون ذلك ودي بعمل كل وردين نور وكنا لهم حافظين مقود به حفاظت كونكي
و ایوب اذ نادى ربه او یاد کا واقعات ایوب علیہ السلام کله چې د आवाज کو خپل لپتا انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین یقینا ما ترسیدل تکلیف او تزیات رحم کوونکی ذاتی فاستجبنا له پس موږ د دعا د قبول کړه فکشفنا ما بی من ضر پس موږ لري کو په د باندې هغه تکلیف چې د دنه لري کو واتینا اهله مثل ما رحمتا من او مثل ما رحمتا من عندنا امون ورکدت آل دتو او پشان د دینو رحمتو دا زمنګ د طرف نه په دی باندې و ذکر للعابدین و نصیحت د عبادت کوونکو لپاره اسماعیل او یاد کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین دا ټول صابرین نو ودخلنا فی رحمتنا انهم من الصالحین او موږ داخل کړ دوی لره په خپل رحمت کې یقینا دوی د نیکانو نه وظنون ذهب مغاضبا او خاوند مئی والا یعنی یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا هر کله چې دی لاړ په حالت د غصه کې د قومنا فظن لن نقدر عليه فزاد خیال چې موږ بقادر نشو په د باندې فنادى في الظلمات پس دا आवाज وکړو د مې په ګډه کې پتیرو کې الله الا الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې نشتره بل معبود سواستانا پاکی دستا د پاره خدای پاک یقینا زوم د نه انصاف خلقو زیاتی کوونکو نه فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړه ونجيناه من الغم او موږ د نجات ورک د غمنا وكذلك ننجي المؤمنين دارنګ موږ بدل ورکو مؤمنانو ته وزكريا او یاد کا واقعا د زکریا علیہ السلام اذ نادى ربك چې د आवाज خپل لپته رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اے رب تمام پرید आवाज ته بهترین د وارثانو نه فاستجبنا له پس موږ د دعا قبول کړه او وهبنا له يحيى او موږ ورکړه د يحيى عليه السلام زوی واصلحنا له زوجا او موږ برابر کړه د پاره د بیبي انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا ودي جلدی کوونکی پنه کې ويدعوننا رغبا ورهبا او دی موږ را بللو په وخت رغبن په وخت راحت کی ورهبن او په وخت د تکلیف او د یری کی وکانو لنا خاشعين او دیو زمون د پاره عاجز کوونکی والتي او یاد کا زنانا احسنت فرجا چې دې د خپل ځان حفاظت کړ فنفخنا فيها من روحنا پس مونږ پکې ود د دې په ګریوان کې د خپل جانب نه روح وجعلناها وابن آیه العالمین او وګرځو د دې د پاره وګرځو له داو د دې د یو نقد مخلوقات ان هذه امتكم امه واحده یقینا دا واقعات هذه امتكم دا یقینا دا استاسو دین دی امه واحده یو دین د ټولو پیغمبرانو عقیده یو ان الله پاک فرمایي چې دا غي دین استاسو دین دا ټول یو دی وانا ربكم فاعبدون او زستا سربم پس خاص زما عبادت تاسو کی وتقطعوا امرهم بينهم او دی ګډ کو کټ کو ټوټه ټوټه کو دی قومونو خپل دین په خپل منس کی کل الینا راجعون دا ټول وخاص من طرف ته واپس کیدون کی دی فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ومخکې رکوع کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلائل بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلائل ذکر کی الله جل شانه په دې رکوع کې اعمال و جزاء مطلقاً ذکر کی چاچا عمل د نیکی او کو کا ناری نوی کا زنا نوی د تو بدلا ملاوی بل الله جل شانه په دې رکوع کې د منکرین او د قیامت دا غیر تردید کوي چوکلی والا خلق من داسې هلاک کړل نو پاغه وخت کې موږ دی هلاک کړو چې د ایمان نه راوړو بل د دې خیال دا چې موږ به مړ شو زمونږ نه بعد د دوباره ژوند کول نوي الله پاک فرمایي چې دا خبره ناممکنه ده خامخا به دې موږ ته واپس راځي
او بیا ابتدا د قیامت ذکر کیږي کله چې یاجوج ماجوج را کولو شي دی په تیزه باندې راځي بیا د قیامت سختی الله پاک ذکر کوي کله چې قیامت راشي نو د هر چا سترګې به کولو پاتې شي او دا کافران به وي چې موږ په دنیا کې ډېر ظلمونه کړي بیا الله پاک د دې کافرانو رسوایی ذکر کوي چې کافرانو تاسو او تاسو دا کم خدایان دي دا ټول د جهنم سبب دي تاسو بخامخا د جهنم تزيدا د جهنم خشاک دي بل د دې کافرانو د دې خدایانو عجز ذکر کوي کدا تاسو خدایان واقعي خدایان وي بیا تاسو دا خدایان ول جهنم تتل خو معلومیږي دا چې دا خدایان ندي نو ځکه جهنم ته ځي او بیا په جهنم کې د جهنميانو چغي بوي دی به د عذاب حاصلې دونه او د عذاب ملاوي دونه چغي وخی شور بکی او دی به داسې شور کی چې په خپل بسنوري بل د مؤمنانو متقان نتیجه الله پاک ذکر کوي چې کوم کسان مؤمنان وي هغه به د جهنم نه لري دی به د جهنم نه لري ساتل شي او جنت کې به دی داخل شي سچ جنت کې دی غواړي الله پاک به دی تورکی په دی باندې به اس قسم یره تکلیف نوي د جنت په نعمتونو کې به دی مصروف بل الله پاک د انسانانو د دوباره ژوند کولو مثال ذکر کی لکه کاپی او کاغذ کولو دی او راغونډ کی نو کاپی کاغذ خورول او غونډول څومره آسان دي الله پاک ته دا مخلوق پیدا کول د دین آسان دي بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عالمگیر نبوت ذکر کی چې پیغمبر علیہ السلام تمام د ټول عالم انسانیت د پاره رحمت او نبی لګلی بل خپل ذمہ داری نبی علیہ السلام بیانې چې الله پاک ما ته حکم کړی دی چې زه تاسو ته الله پاک وحی بیان کوم هغه وحی چې تاسو دا عقیده ولرئ چې الله پاک یو د اس قسم شریک نه لري بل دي کافرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د عذاب په باره کې تاسو کو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دی ته چې دی تعلق د غیب او الله پاک سره دی ما ته پته نه لګي چې د عذاب بلری وي او که عذاب بنزدي وي خدا څه خبره چې ما ته حکم شو ما تاسو خبرداري درکو که تاسو دا قبلوي او نه قبلوي الله پاک په تاسو کوي نو فرمایي فمن يعمل من الصالحات فچا عمل کو دنے کے وہ مومنوں دے په حالت د ایمان کې فلا کفران لسای نه بینا قدرې د کوشش او د محنت وإنا له كاتبون يقينا من دل لكن كي وحرام على قدرتنا لكنا ممكن دي په یو کلی باندې چې موږ لا کړی دي لانهم لا جهون يقينا دي واپس ناراضي حتى تر دې پورې دا فتحت ياجوج وماجوج هم من كل حدب ينسلون چې کلوکړي شغه دیوال په یاجوج ماجوج باندې او دی بعد هر ډیر کې نه پمنډه باندې راځي وقترب الوعد لقون ذي شواد رشتنی پیدا یا شاخصه ناگهانا کلو بپاتشی او صار الذين كفروا استرګه کافران یا وینا دی به افسوس زمون د پاره قد كنا في غفلة من هذا موږ په غفلت کې دی ورځنا بل كنا ظالمين بلکې موږ ظالمانو انکم ما تعبدون من دون الله بشک تاسو کافرانو تاسو خدایان چې تاسو بلکې سوا د الله نه حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی انتم لها واردون تاسو په دې باندې خامخا داخليږي لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها کچریوی دا خدایان دشتونین دی بنو داخل شو دی جہنم تا وکلن فیها خالدون دی پا دی جہنم کمیش دا پاروی لهم فیها زفیرون فیها لاسمعون دی بار پا جہنم کشور دی بیس نوری ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشکا کسان چولان دی والکر دا غید پار زمان طرفنا الحسنى نیکی ولیکان ها مبعدون دی با دی دا عذاب دا جہنم نلروی لا يسمعون حسیسا دی بنوری پا دی جہنم کی لا يسمعون دی بنوری حسیسا آواز د دی جہنم فی مشتا تنفسهم خالد او دی وی پاسه کی چسی غواړي زړونه دی با همیشه د پاروي لا يحزنهم الفزع الاكبر خفدنکی غمجن بنکی دی لرا دالوی ير د قیامت وتتلقاهم الملائکه او ملاقات بلکی دی سره فرشتي
او دې ته وایي هذا یومکم الذی کنتم توعدون چې دا ستاسو لپاره ورځ ده چې تاسو سره وعده کولی شوه یوم نطوی السما هغه ورځ باندې چې موږ به راجمع کړو او بنغاړو اسمان کطوی سجل للکتب په شان د راغونډولو د کاغذ للکتب د لیکلو دپاره کما بدأنا اول خلق نعید لکه څنګه چې موږ پیدا کړي په شروع کې مخلوق بیا به همداسې واپس کوو وعدن علینا دا وعده رب په موږ باندې انا كنا فاعلین یقینا موږ خامخا دا کار کوونکي یو ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر په تحقیق سره فرض کړي موږ لیکلو په تورات کتاب کی من بعد ذکری پس د نصیحتنا ان الارض يرثها عبادی الصالحون چې بشک ازمکا وارثان د دې جوړیږي نیکان بندگان زما ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین یقینا پدې کې خامخا لبلاغا کافی نصیحت لقوم دې قوم د پاره عابدین چې عبادت کوي مارتلنا کې الله رحمت للعالمین تمنه لګل پیغمبر علیہ السلام مگر رحمت د مخلوقات د پاره قلت فرما انما يوحى الي يقين ويقول شماتا انما الهكم اله واحد چې بشک خدای ستاسو یو خدای فلنتم مسلمون پس آیات تاسو یې اسلام وروړون کې فین تولوا کشدی مخواړو فقلت فرما اذنتكم على سوا ما خبر در کې تاسو برابر او صفا و نظر قریبا بعید ما توعدون ما تپته نشتا چې نزدې دی الد عذاب چې تاسو سره وعده کول شي انه يعلم الجهر من القول یقین الله پاک پیږي پخکار وینا ويعلم ما تكتمون فيه پاس تاسو پټوي وای ندري ما ته پتن لګي لعل فتنه لكم ومتاع الى حين چې کې دې شي درسته کې د عذاب تاسو نه دا تاسو پر امتحان او سامان د جون دې ونه ټي پوري قال نبی عليه السلام او فرمایل رب يحكم بالحق يا رب ته فیصلو ک په انصاف سره ربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون او زما رب الرحمن رحمان ذات المستعان چې مدد ته غوښتلی شي علامه با سبان تصفون چې تاسو بیانوي